بیا دا خبره واورې ډیره ښایسته خبره ده چې کله مدرسې له لاړ یو کتاب دی سیرت غوث الثقلین او هغه حواله ورکړې په بهجت الاسرار ومعدن الابرار باندې او داسې نور کتابونه دي په هغې حواله ورکړې بهجت الاسرار باندې نو هغه صاحب خپله کیسه په خپله باندې بیانوي خپله باندې راوي دی او قسم بیانوي او د هغې صاحب نوم دی ابو سعید عبد الله الشافعي دا یا نامه ده هغه مبارک هغه یی چې نظامی مدرسه کې وزما سبق وی عبد الله نامه یا خپل شیخ عبد الله ابو سعید عبد الله الشافعي نو خپل کیسه په خپل باندې کا وی چې زما په مدرسه کې نظامی بغداد شریف کې غوث پاک مبارک مدرسه وا غوث پاک مبارکم طالب علم دی زم طالب علم ما یو عبد الله یی چې زما یو ملګرو ابن سقا په نوم باندې دا زما هم مکتب کلاس فیلو او د مدرسې طالب علم او زما ډیر دوست مو عبد الله یی مبارک فرمایي چې ز او ابن سقا تعلیم حاصلې دو سره با شکل مونږ ته داسې ټیم په هغه زمانہ کې ملاو شو مونږ به نیکانو صالحانو صحبتو لتلو نیکانو صالحانو سره بکې نستو چې خدای پاک جل جلاله را خیر راکا چا به وی چې التن یک سړی دی چا به وی چې التن یک سړی دی په ټولو نیکانو صالحانو باندې بګرځېدو د مبارک فرمایي وی چې یو ظلما چا وی داسې خبر شو چې په بغداد شریف کې یو غوث دی یعنی یو لوی صاحب دی کله چې اوغاړي وی کله چې اوغاړي نه کله ښکاری کله نخکاری عبد الله یی چې مونږ داسې یو ارمان پیدا شو چې دغه صاحب سره مونږه خامخا ملو شو یو ملاقات ور سره وکړو عبد الله سے فرمایي وی چې ما ابن سقا ته وی چې دواړه ورزونه الته ور سره ملو شو غوث پاک رضی الله تعالی عنہ اهم زمونږ دوستو په ځوانۍ کې شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی مبارک ویشي هغه هم ځان سره روان ک عبد الله په خپل یې ابن سقا شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت الله تعالی علیه دا درې واړه روان شو ویشي کله روان شو نو ویشي زما عبد الله فرمایي چې زما او ابن سقا دواړو دا خبره وکړه چې مونږ با په دغه صاحب باندې په دغه ولی باندې سخت اعتراض کړو ویچ ابن سقا داسی ہوئی چې زبا دغه صاحب نا یو سخت سوال کړم داسې سوال چې را بند یا کړم را گیر یا کړم او شرمنده یا کړم عبدالله یی چې ما په خپل باندې وی چې زبم یو سخت مسلې پوښتنه تر کړم چې غوث پاک رضی الله تعالی عنہ وی چې زبا ورزم او زبا ترنه خیر او برکت حاصلوم په ماشومتوب کې درې واړه چې کله لاړو عبد الله مبارک په خپل باندې قصه کا دربار ته چې ورسېدو درې واړه کېناستو وی چې ماغه خبره ده دی نو دغه غوث کوم په غوث باندې مشهور دی نو एकदम مبارک را پیدا شو وی چې څنګه چې را پیدا شو ډایرک یې ابن سقاتا د غصې په انداز باندې وکاته او ابن سقا ته ابن سقا دا هر څه بار نه خدای پاک اخلی دا چې در سره دي ستا دا مسله او دا جواب در واخله مسله یې مرته ویلا جواب یې مرته وی دا مسله او دا جواب خدای به هر څه در نه اخلی کافر د دنیا نه بزی ورته دا ولیو پورې چې دا څوک خنداګانې کا عبد الله یی چې زه غبراو شم ماته مخرواړه و وی چې ماته وی چې دا مسله او دا جواب در واخله خو تعالی به خدای پاک جل جلاله دومره مال درکې چې دغه غوغو پورې به دنیا کې ډوب شي دا هر څه بار نه پاتې شي ویشه ما زړه ښه شو چې راته وینه وی چې کافر به د دنیا نه ځي ډېر خوشحال شوم زه چې خدای ایمان ته مخیری ما ته دا ونه وي دنیا کې به ډوبېږي دنیا بار باندې غالبېږي غوغو پورې به پکې خاخي دا ټول دینی خدمات بار نه خدای پاک جل جلاله تانم اخلي او چې غوث پاک مبارک ته وکاته اور ته فرمایي بچی را نږدې شه ځان ته را نږدې کا ځان پورې ولګاوه اور ته فرمایي چې بچی شیخ عبدالقادر جیلانی مبارکه داسې وخت به راځي بغداد شریف کې به منبر باندې ولاړې زوزم هغه وخت ګورما هغه لاندې مشایخ اولیاء به ارتناستی ام ګورما او منبر باندې به دا کلمه ستا خلینا الله جاری کوي چې قدمی هذه على رقبه كل ولي الله دا لفظ بخلینا وباسي چې زما قدم به تر قیامت
قیامت پورې د ټولو اولیاء په گردن باندې چې بچي هغه وخت زه وسم وینم چې دا الفاظ بدی قدمی هذه علی رقبه کل ولی الله دا یاد لرننم کو څوک ولی ګرځي د غوث پاک مبارک فیضان ته هغه محتاج دی هغه مبارک دربار نه به فیض ملاوږي نو رب لا یزال په دربار کې به قبلږي مبارک فرمایي عبد الله وی چې ماغه خبره ده او ماغه خبره ابن سقامه ولید خپل یې ها دا دغه بے ادبی انجام دی دا سينار غلی په کتاب کې چې بیا مونږ ته پته ونه لګی چې ابن سقا سره شوش نه عبد الله چې ما په خپل ولید چې روم بادشاہ عیسی دا ډیر لوی عالم په فنونو کې په قران کې په حدیث کې په فلسفه او حکمت کې په معقولاتو کې په هر شي کې ماهر ابن سقا ځکه په علم باندې تکبر ګره د یاد درنه دی پکار ډیر عاجزی پکار ده په هر شي باندې د عالم خوش ما ولید روم بادشاہ عیسی هغه سره په دربار کې وو او لور یې راوته او لور باندې نظر وغورځید ابن سقا خوخه یشوا بادشاہ نه مطالبه وکړه چې دغه لور نکاح ما سره وکړه بادشاہ ورته وی چې نکاح بتا سره کوم اسلام نواوړه عیسیت قبول کړه عبد الله چې ما خپل باندې ولید خپل باندې چې اسلام نواوخته عیسیت یې قبول کو وغه سره واده وک او بیا مبارک فرمایي چې والله داسې حالت مې ولید چې په دشت او بیابان کې بپروتو او خلکو په پاغه باندې لیاړي تو کول ابن سقا باندې ورته لیاړي دی پتا باندې مردارا دا هغه غوث چې دنیا نه به کافر زمون او کاته چې دنیا نه په حالت عیسایتوب کې لاړ دنیا نه په حالت د کفر کې لاړ او د مبارک فرمایي چې زه خپل ځانم یادې دمشق بادشاہ وزیر اوقاف کړم دمشق بادشاہ ډیر یې مجبور کړم وزیر اوقاف شوم هغه سره او قسم خوري چې زه دنیا کې ډوب شوم ما نه ارڅ پاتې شو علمی خدمات را نه پاتې شو درس او تدریس را نه پاتې شو تر دې ځای پورې زما دنیا را ورسېده خو مبارک فرمایي الحمدلله خدای پاک ما ایمان ته خیر کړو په اسلام او په ایمان باندې مضبوطه ما او د په خپل باندې بیا فرمایي چې شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک مم قسم په خدای چې ولید چې بغداد شریف کې په منبر باندې ناسته هم دغه الفاظ یې وی چې قدمی هذه علی رقبه کل ولی الله زما قدم د هر ولی په سټ او په گردن باندې وی چې د مبارک مم ولید چې دا اعلانیا او فرمایي